السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ګرانو معززینو دوستانو، کله کله په د اخر سیشن کې ځنې ملګرو د خوبونو تعبیرات غوښتي وي، د هغې تعبیر ورکول هم ضروري وي او دا هم یو علم دی. دوستانو، هغه ملګری وایي چې په خوب کې یو انسان زلزله ویني، د دې به څه تعبیر وي؟ ګرانو دوستانو، په خوب کې زلزله لیدل چې په خوب کې انسان وګوري چې هر څه خوځېږي را خوځېږي یا ورانی وشي، آیا د دې به څه تعبیر وي؟ علامه جعفر صادق رحمت الله علیه چې دام د معبرینو یو لوی صاحب ګڼلی کېږي، هغه وایي چې د بادشاه طرف نه څه کیدونکي وي. او علامه ابن سیرین رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې په خوب کې ځمکه خوځېدل، زلزله جوړېدل، دا عوام په بیماری کې د مبتلا کېدو نشانی ده. دا عوام په مصیبت کې گرفتاریدو نشانی ده. دا عوامو ته د مصیبت او د تکلیف د رسیدو نشانی ده. او په خوب کې زلزله هم د دې تعبیر هم دی چې انسان کې کومې کمی وي، باید چې هغه کمی ځان نه لرې کړي او دی په ښه شان باندې دیندارۍ طرف ته متوجه شي. په خوب کې د الله عذاب لیدل تعبیر هم دغه دی چې دا انسان کې کمزورۍ دي، د دین کمزورۍ دي، باید چې د دینی کمزورۍ ځان نه لرې کړي او ځان په دې باندې قوي کی. الله تعالی مو ډیر خوشحال لره. جزاکم الله.